بسم الله الرحمن الرحیم. همیشه د پاره مونږ کوشش او ویډیو ریکارډ کوو په دې طریقې سره چې مونږ پکې هغه بیان هغه خبرې وکړو چې هغه سره ستاسو ژوندۍ ستاسو په کور چاپېرچل کې په ښې طریقې سره او په سکون سره تیر شي. او دا به کله تیریږي چې کله دا د دې لپاره خپل اصول او ضوابط وي چې په هغې باندې عمل وکړي نو ستاسو ژوندۍ به ښکلې او خوشګواره وي. د دې نه مخکې مونږ د خپل کور کې د زنانه سره د زندګۍ په اصولو باندې بحث کړی و. 5 اصول هم مخکې بیان کړي وو. شپږم نمبر اصول دا دي چې کله هم ته په خپله زنانه باندې پابندۍ نه لګې، د نه خبرې پابندي پې لګې، ته به دا نه کې ته به دا نه کې، او کله هم د هغه پابندي او د هغه اصولو خیال په خپله باندې نه ساتي، نو همیشه د پاره دغه اصول دغه پابندي زما او ستا د کور د پاره د بې اتفاقۍ او د ناچاقۍ سبب ګرځي. چې په کوم اصول باندې په خپله باندې عمل کولی شي نو پکار ده چې هغه اصول په هغې باندې هم ولګي. چې کوم اصول باندې په خپله عمل نشي کولی نو بیا به خپله زنانه په کور کې نه تنګي. 1 نمبر اصول دا دی چې نکته چینی کول، یعنی په معمولی خبره باندې په خپله زنانه باندې شک کول. د دې سره د انسان په زندګۍ کې چې کوم سکون او آرام وي هغه تښتي منډه وي. ولې چې کله هم ته په خپله زنانه باندې په یو وړوکي باندې خبره باندې شک کې، هغه په ټلیفون باندې د چا سره لګیي، خامخا انسان د ضرورت لري، نو ته په هغې باندې شک کې تا چا سره خبرې کولې، ولې دې کولې، 2 ساعت دې ولې تېر کړو. نو دا خبرې زمونږ خلک کوي، ځکه مونږ د دې خبرې تایید کوو. مونږ وایو چې د دې خبرو نه ځان وساتئ. 3مه خبره دا ده او 8م نمبر خبره دا ده چې په اصل کې چې د دریم انسان د راتلو یا د دریم انسان ستاسو په منځ کې په دخل سره چې هغه ستاسو مین ته داسې یوه خبره یو داسې ټاپک راواچي چې هغه ستاسو د باعث د جګړې ګرځي، نو پکار دی چې دریم انسان د خبرې د منلو له مونږ پرهیز وو. او دا د تجربې نه ثابته خبره ده چې کله هم انسان په 2 کسانو چې د هغې خپل منځ کې اتفاق او اتحاد برابر وي، چې کله هم دریم کس راشي نو د هغو اتفاق او اتحاد دا خرابولی شي. نو کوشش کول چې د دریم انسان خبره دا مونږ ونه منو په کور کې چې رور ووایي مور ووایي په ناروا خبره باندې په تا سره د خپلې زنانه جګړه او بې اتفاقي شروع شي. نو کوشش دا کول دي چې دریم انسان د خبرې نه ځان ساتل پکار دي. 9م نمبر خبره دا ده چې بېجا الزامات لګول په خپله زنانه باندې دا زموږ استادو د زندګۍ نه هغه سکون ختموي. په دې باندې چې کله هم مثال کې طور پر زنانه کور ته لاړه شي، خپلو رشته دارانو که لاړه شي او ته په هغې باندې برنق الزامات لګې، ته پلانکي سره څه کول، ته هلته ولې ناسته وې، دا دې ولې کول، دا دې ولې کول. زموږ خلک د دې خبرو خیال نه ساتي، خو د دقه خبرې د الزام ته اوس الزام ته کله لګې چې کله هم ته په خپلو سترګو باندې ویني، کله هم ستا یقین مضبوطي چې او تا لیدلی چې دې دا کار کړی دی، نو بیا ته هغې ته خبره وکړي نو دا سباق نه لري، هغې نه منه چې سباق نه لري. خو ورنه هغه تا لیدلي نه ده او هسې په زور شک کې او په زور الزام لګې، نو ګورې د قیامت په ورځ به بیا د دې خبرې جواب ته لازمي ورکړي. 10م نمبر د خپلې ښځې د رشته دارانو سره بې اغتنایي کول، یعنی معنی ده چې کله هم ستا سخر دی او اوښې دي وغیره په پښتو کې ورته دا ویلې کېږي، نو د دې ته برناقه د خپل کور والا د مخې هغه دغه مه کوه، بدتمیزي او بد اخلاقي مه بیانوه چې یاره دا مې ستا سره مې طبیعت لګي خو ستا ورور سره مې نه لګي، ستا پلار سره مې نه لګي، ستا مور داسې ده. نو کو دا خبرې ته کې د هغې مخې ته نو د هغې دې خبرو سره د هغې زړه ماتېدی شي، دې خبرو سره د هغې او ستا په زړه کې نفرت پیدا کېدی شي. نو پکار ده چې د دې خبرو نه مونږ ډېر زیات ځان وساتو او اجتناب وکړو. دا ماتې ګوډې یو څو خبرې ما تاسو ته وړاندې کړلې. د دې اصل وجوه او علت دا دی چې زمونږ زیاتره خلک دا شکایت کوي چې په کورونو کې بې اتفاقي ده، په کور کې نالګي ده، زمونږ خفګانونه سیوا شوي دي. نو د دې څو خبرو اصولو خیال ساتل، په دې باندې نظر واچوئ، په دا په خپله زندګۍ کې راولئ او د نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. انشاءالله تعالی ستاسو په زندګۍ کې، د نورو ملګرو په زندګۍ کې، نورو مسلمانانو ورونو په زندګۍ کې به انشاءالله ډېر زیات بدلون راشي که چېرې مونږ هم د دې خبرو مونږ سوچ وکړو، فکر وکړو چې مونږ به د دې 10 اصولو پابندي کوو په خپله زندګۍ کې به راولو.